علامه ابن قیم رحمت الله علیه ته چاوي چې د دې وخت د بادشاه د لاسه خو پتا سړي غمونه او تکلیفونه راغلي دي. په دې غمونو او تکلیفونو کې تاسو ژوند څنګه تیروي؟ هغه ورته ما یو فارموله جوړه کړې ده، یو ضابطه او یو قاعده مې جوړه کړې ده. زه په هغه قاعده او په هغه ضابطه باندې ژوند تیروم، ډېر ښکلی ژوند تیریږي. ویزه هم چې دا خو ول مونږ نوم یې د غم وی، دا ول مونږ نوم یې د خادي، دا ول مونږ نوم یې د بیماری، وای دا ول مونږ نوم یې د خفقان، دا ول مونږ نوم یې د ټینشن. وی دا ټول د رب العالمین امتحانات دي. نوی په هر ټینشن کې او په هر خوشاله کې په دواړو حالاتو کې زما نظر یو وي. که زه کروڑپتی او لکپتی هم زما دا نظر وي چې د رب امتحان دی، او وی که زه انتهایی د غربت او د بیمارو په حالت کې هم وام چې دا په ما د رب امتحان دی. نو وای چې دا رب ما ته په هر صورت کې یادېږي، وای دا رب په نوم چې کم اطمینان ما ته ملاویږي دا په بل څیز نه ملاویږي. دې ته وایي د الله ذکر، دې ته وایي الله یاد ساتل، دې ته وایي د الله یاد په خپل دل او دماغ کې موجود کړه.